اسلام وایي که چېرته په مغرب کې په یو مظلوم مسلمان باندې ظلم او زیاتې کیږي نو په اهل مشرق او اهل جنوب او اهل شمال والو باندې جهاد فرض عین دی چې دوی دغه کافرانو سره جهاد وکړي او دغه خپل مظلوم مسلمان ورور یا خور هغه د کفارو د ظلم نه آزاده کړي. دا اپیه بیبي زمونږ د ټولو خور ده ده، کافرو منګه نه بوتلې دا په زور ده ده. هر مسلمان له دا خبره د پیغور ده ده. ته د کشمیر د مظلومانو دغه شور نه اوري، خدای دې ګونګی کړه چې فریاد د خپلې خور نه اوري. لکه څرنګه چې د ستاسو په علم کې ده چې نن سبا په دې ایامو کې په سوشل میډیا باندې ټولو کې زیاته ویډیو چې وایرل کېږي هغه د عافیه صدیقي خور ده چې اوس څه ناڅه ځینې مسلمانانو د هغې د رهایۍ او د هغې د ازادۍ دپاره خپل اواز اوچت کړی دی. هغې خور ډاکټر فوزیه صدیقه وایي چې زه 20 کاله وروستو چې کوم د خپل خور سره زما ملاقات او دیدن وشو. راځئ محترمو، د عافیه صدیقي د خور د رهایۍ دپاره دغه اواز را سره بدرګه کوي او دغه ویډیو چې کوم دی هر مسلمان ورور باید ووري او د دې د رهایۍ دپاره چې کوم دی د الله تبارک وتعالی نه دعاګانې وغواړي او 2 رکعاته لمونځ ورپسې وکړي. انشاءالله تر څو پورې چې زموږ دا مظلومه خور د کافرانو د قید او بند نه آزاده شوي نه وي، موږ به د دې اواز نور هم اوچتو او څومره چې حتی الوسع زموږ نه کوشش کیږي موږ به د دې د رهایۍ دپاره چې کوم د خپل جدوجهد، خپل محنت او خپل کوشش دا به جاري او سالم ساتو.